بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو مدرسینو حضراتو اور طالبانو، د ارشاد الصرف درس نمبر 28 دی، 28 نمبر درس دی. 28 په 7 اقسام کی اجوف، ناقص، لفیف، مضاعف. ګوري د صحیح تعریف اوس، د محموز تعریف اوس، د مثال تعریف اوس، بیا دغه درو مشق اور تمرین اوس. نن په سبق کې اجوف، ناقص، لفیف، مضاعف تعریفونه دي. اجوف لغوي معنا د کوکلا، خالی پیټ، خالی نس. وجه تسمیه اجوف ته اجوف په دې وجه وایي چې اجوف کلمه هم خالی نس ښکاره کیږي. څنګه؟ په عین کلمه کې واو یا یا راسي، دغه واو یا په الف بدل شي، بیا کله کله التقاء ساکنین د وجه الف وغورځي، نو ګویا د عین کلمې چې کوم په عین کلمه کې کوم حرف علت واو یا راغلی او لاړو ختم سو، نو دا کلمه خالص و، د دې کلمې نس خالص. د اجوف اصطلاحي تعریف: اجوف هغه کلمه ده چې د هغه د عین کلمې په مقابله کې حرف علت واو یا یا راسي. که واو اجوف واوي، که یا و اجوف یایي. نو د اجوف دوه قسم سو، اجوف واوي، اجوف یایي. اجوف واوي چې د عین کلمې په مقابله کې حرف علت واو راغلی، قول، قول. اجوف یایي د عین کلمې په مقابله کې حرف علت راغلی، بایع، بیع. بایع عین پر دوه نمبر حرف علت راغلی ده. که چیرې د عین کلمې په مقابله کې الف راغلی د واو یا پر ځای، نو موږ به ورته اجوف الفي نه وایو، بلکې به وایي چې دا الف د واو او د یا په بدل کې راغلی دی. ناقص په لغت کې وایي دم بریده، چې لکۍ جن کاټه سوی. ناقص ته ناقص په دې وجه وایي چې د ناقص صیغې اکثر طور پر په لام کلمه کې چې کوم حرف علت راغلی هغه حرف علت حذف شي. گویا د لام کلمه چې کله حرف علت حذف شو، په دې کلمه کې نقص پیدا شو. یدعو په اصل کې یدعو وو، د یدعو به قانون سره د واو حرکت حذف کې یدعو. لم یدعو د قانون جاری شو، لام کلمه حذف کله، نو دا کلمه ناقص، سلام کلمه یا بلا تشبیه لکۍ عزم ختم شول. ناقص اصطلاحي تعریف: ناقص هغه کلمه ته ویل کېږي چې د هغه په حروف اصلي په لام کلمې په مقابله کې حرف علت واو یا یا راغلی. که واو ناقص واوي، که یا و ناقص یایي. ناقص واو مثال دعا بدعون، ای رمى رميون. دال عین واو پر دریم نمبر باندې واو حرف علت راغلی دی، ناقص واوي. که چیرې په لام کلمه کې حرف علت واو یا بجا الف راغلی لکه دعا، نو موږ به دا نه وایو چې دغه واو او یا دا ناقص الف دی، بلکې به وایي دا الف د واو یا په بدل کې راغلی دی. پر مخ باندې لفیف. لفیف لغوي معنا ده پیچل سوی، لف یلف یا لف و پیچېدو ته وایي. نو لفیف ته لفیف هم به دا وجه وایي چې کله په کلمه کې حروف علت دوه رالو، حرف اصلي یو رالی، نو گویا دا حروف علت راولاړ سوي دي، پر دا حرف اصلي باندې پیچل سوي دي. حرف اصلي گویا پټ کړی شی چې پر شي باندې سړی واچي هغه پټ. لفیف اصطلاحي تعریف: لفیف هغه کلمه ده چې د هغه په حروف اصلي کې دوه حرف علت وي، که دا دوه حرف علت سره متصل ټچ شو، لفیف مقرون ورته وایي. قرن ملاوېدو ته وایي. جانور، ځنګلي جانور دی، دوه ښکرانې دي روان دي هلته سره ملاو شي، قرن. لکه ویلون واو یا سره ټچ، که دوه حرف علت سره متصل نه وو، مابین کې بل تور راغلی لفیف مقرون مفروک. لکه وشیون د یا او د مابین کې شین راغلی دي. پر مخ دی مضاعف. مضاعف لغوي معنا مضاعف دوګنا، دو چند ته وایي. وجه تسمیه مضاعف ته مضاعف په دغه وجه وایي چې په کومه کلمه کې دوه حرف صحیح رقم راغلی، نو دا کلمه گویا دو چند ښکاره کېږي. اصطلاحي تعریف: مضاعف هغه کلمه ده چې د هغه په حروف اصلي کې دوه حرف صحیح یو رقم راغلی. بیا پر دوه قسم دی مضاعف: مضاعف ثلاثي، مضاعف رباعي. مضاعف ثلاثي وچ ته وایي د فاو د عین، د عین او د لام او د فاو د لام کلمې مقابله کې دوه حرف صحیح یو رقم راغلی وي. تترا، فعل، مدد، فعل، ثلاث، فعال. دا ته وایي مضاعف ثلاثي. مضاعف رباعي وچ ته وایي چې کله په صيغه کې څلور حرف راغلي، دوه یو رقم وي، دوه بل رقم وي، نو وزن چې دراباسه فا اور لام اول به د دوه تور مقابله کې راغلي، او عین او لام ثاني به د دوه نور تور په مقابله کې راغلي. لکه زلزله بر وزن فعلله،
اوس زاد لا زاد دوی لام دوه لام دي دوی زاوی دي څلور دي اساس دوه یو رقم دي دوه بر رقم دي نو زلزله فعل فا اور عین لام اول د زا مقابله کې راغلي دي اور لام اول د فا او لام ثانی د لام دوی مقابله کې راغلي دي لام اول زلزله فعل فعل کې زلزله کې دوی زاوی دي اول زا په مقابله کې د فا او د لام اول دویم زا په مقابله کې د عین او د لام ثانی راغلي دي وداتې مضاف رباعي وایي ابس دا د هفت اقسام مذاکره ختم شو سبا سبق خدای کې ان شاء الله د دې مشکل اجرا کیږي